چې مخشي امتو چې یو کس جریش په نام باندې مشهورو چې هغه به تجارت کولای کپړو کاروبار به کولای فرمایي کله بیا ګټه پچې وکړه کله به نقصان پچې وکړای کاروبار چې کله ګټه یې کله نقصانی وې دا سوچ وکړای چې آیا داسې کاروبار شروع کا چې هغه چې نقصان نه دا ګټه هو ګټه یې بچي چې نقصان نه یې بچي نبی علیہ السلام فرمایي د جان پر یوا حجرا عبادتگاه جوړ کړه د هغه چې نستای چې د دینه بعد الله کریم ول عبادت کوم الله به یادو دا 10 کاروبار دا چې 10 کاروبار چې نقصان کړه نستا دا ګټه هو ګټه ده نبی علیہ السلام فرمایي ټیم وتاي دا یو شپه یو ورځ المانځ باندې ولار دا نفلونه کوي چې مور आवाज وتا وکړای اے جوړایجا مور نارا ورکړه فرمایي دای جان سره سوچ کې چې اخر ال الموندا ال موردا ال دی الله عبادت تا ال موردا دلته فرمایي دای په امتحان چې واشه دا چې اوس چوک دا فیصله وکړه چې المنچ کم دا د الله عبادت تا دا اهمیت لري لہذا چې سلام وانو به مور ته ورسو مور ته توجه نه کړو فرمایا دو مرتبه بیا مور आवाज ته وکړه اے جوړایجا د بیا دغه چې کوم د سوچ وکړه چې اخر ال مور دا ال المندا عبادت تا د بیا المانجتا شکم دا اهمیت ورکړای فرمایا درې مرتبه مور आवाज ته وکړای د بیا مور ته جواب نکړای ور دلته مور شکم دا غفصلا او غصه شو ته ویلا چې دې ما بچا تا ته الله کریم تر هغه په مرګ نه راولای چې تر شورا پورې ته دې بدکار شجه مخ نه ویني تر هغه پورې ته دا پاکو مرګ نه راولای چې بدکار شجه مخ ته ویني فرمایي ټیم وتاي یو داسې وخت رالای یو بدکار شجا یو بدفعل شجا ورم یوال سره زنا کړي وا هغه نه بچای پیدا سلاو او تهمت چې کوم دا په د باندې ولګیدای په دغه الله ولی جریج باندې تهمت ولګیدای خلق خبر سلو غصص لو تا واړه او ترالو د ځکه حجره وا کوم د عبادتګاو آ ډنګ کړه او دای ونی ولای او دای بادشاہ ته ورستای چې موږ خدای باندې ډېر اعتماد وتا داسې غلط کار وکړای ته خو الله ولی وې مو خدای باندې اعتماد اخر تا داسې کار ولې وکړای فرمایي بادشاہ ته ورستای حدیث مبارک مفهوم خلاصه ده وې بادشاہ نه پتا غواړي نه جوړایجا مو خدای باندې ډېر اعتماد ته خو ډېر عابد کس وې عبادت گزار وې اخر تا دا کار ولې وکړای فرمائی دا ہوتا فرمائی چې ای بادشاہ زه مجرم ضروری ہوں خو دې گناہگار زه نه یم چې دا کوم تهمت په ما باندې لګېدلی ده چې دا کومه سزا ما ته میلاو کېږي دغه سزا ګناهګار نه یم مجرم ضرور یم مجرم یم ولې بیا خبره ورته وکړه ټوله چې اخر په چیښ مجرم یې دغسې ما ته مور اواز کړه مور خبره ما نه و منلې مور دا الفاظونه ما ته له خولې وتلي وو هغه مور بددعا چې کومه ده آنن په ما باندې شخص لا دا د هغې بددعا سزا ده دا د دې ګناه سزا ما ویل نه ده دا زنا ما نه ده کړې دا ورته وایي چې دا ماشوم کړاچي نه پته وګو دا به ما ګوایي کوي که زه چېرې الله په برګاه چې حق یم که ما چېرې واقعي دا ګناه نه کړې او زه په حق باندې ما ګناه نه ده کړې خو چونکې مجرم یم هغه مور به دعا والا یم دا ګناه ما نه ده کړې بادشاه وایي هغه ماشوم کړاچي ده هغه نه یې پته وکړه الله کریم قدرت ته ګور هغه ماشوم بچي وی ورته وایه چې بادشاه جریج گناهګار نه ده ما پلار چې کوم ده فلانی رمیوال ده
جریج ګناهګار نه ده، د زنا نه ده کړې،